لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلة حديبية وشوا داعين بعد الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم تدا آيتنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. اے پیغمبر جسنا تا نام شبید رداو دی دنیا تا رسول دنیا تا رسولنا مطلب دا دنیا نور قوم تے رسول نور حکمرانان تے رسول ظاہر خبر دا کہ دنیا ہر یو فرد کو سڑے پیغام کسی رسول برائے راست داغی پر ذریعہ بانے داغی دفعہ بہترین ذریعہ دا حکمرانان او ذمہ دار حکمرانان الله اسلام د خلکو ذمہ داری د حکمرانانو ودا تاسو د حدیث په نقل کې دا خبر ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه صرفتنا د دنیا حکمرانانو ته دي کوم حکمرانانو د نبی صلی الله علیه وسلم رسایت کې دې شو هغه دا خبره وکړي او مختصر فتنه دي او باندې هغه حکمرانانو ته او د قومونو ته د اسلام دعوت په دې کې چې حکمرانان داسې دي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم پر خط په وجه باندې د اسلام دعوت قبول کړو مسلمانان شو ځکه په کې داسې دي چې هغه مخالفت کو د نبی صلی الله علیه وسلم د خط جواب ډېر پنا بے ادبه په طریقې باندې ورکړل لکه کسرا پرویز هغه زمانہ کې دا دوه غټ قوتونه یو روم او بل ایران د ایران دې ته حکمران ته کسرا او د روم حکمران ته قیصر وي نو دا زمانہ کې نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر شوی دا زمانہ کې د دې دوه ډېر جګړې کوم وخت کې سورۃ روم نازلې ده په دغه زمانہ کې نبی صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې او په هغه زمانہ کې رومیان ډېر خراب شوي د دې ایرانیان د لاسه رومیان خراب او د مکې معظمې کې په دې بیت الله کې مدا بحثونه کېدو دا بحثونه کېدل چې رومیان به غالب کېږي او ایرانیان به غالب کېږي د ایرانیانو د غلبې خبر ورغی نو مشرکان به ډېر زیات خوشحالېدل ځکه چې مشرکان هغوی ته ډېر زیات نږدې وو د مکې قریش د هغوی همدردۍ د ایرانیانو سره د مجوسو سره چې کوم آتش پرستو د هغوی سره همدردۍ ځکه چې هغوی د آسماني کتاب قایل نه وو د آسماني وحی قایل نه وو د مشرکین هم داسې وو د هغوی ته ځان نږدې کړه رومیان چې دي دا چونکې د آسماني وحی قایل وو د آسماني کتاب قایل وو د پیغمبرۍ قایل وو د آسماني تعلیماتو قایل وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام په دې په فقه خوشاله او چې دا د فقه او د کامیابی خبره برابر دي په خوشاله دې دا مطلب نو چې یاد مکه معظمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې جنگ کې شرکت لپاره چې کسان لګیدي دي او یاد مکه د مشرکین څخه کسان لګیدي په عملاً شرکت نه کوي او په قوتونه په دنیا کې لګیایي او هغه جنگ کې د یو قوت سره سړي همدردي د همدردۍ مطلب دا نه چې هغه یا خامخا جنګېدل دي او یا پسې خامخا ورشي او یا پروجیکټ ورسره کوي دا مرحلې دي د تایید او د حمایت مختلف مرحلې دي نو په دې یو ادنا درجه کې دا حمایت بدی کوو دلته دا خبره هم ذهن کې کېنول غواړم چې بیت الله شریف چې دی دا د عبادت او د الله تعالی د بندګۍ مرکز دی په دغه مرکز کې د دنیا په سیاست باندې او د دنیا په جنګونو باندې خلکو بحثونه کول هغه زمانه کې د چا څومره پوهه وه څومره معلومات او تراتب باندې معلومات باندې خلکو تبادله خیال کوله الله رب العالمین بیا سورت راولې په سورت الروم
دا سورة الروم چې دی په دې کې د الف لام میم غلبت القلوب فی ادنى الارض دا رومیان مسلمانان نه خو د دې باوجود الله تعالی د مسلمانانو د دلچسپۍ لپاره او د مشرکینو د مقابلې لپاره او د مسلمانانو د تایید لپاره الله تعالی دا سورت راوړي چې نن سبا خو دا ایرانیان په دې رومیانو باندې غالب خو یو وخت به داسې راشي چې د 10 کالونو دننه به دا رومیان بیرته په دې ایرانیانو باندې غالب راځي او په دغه ورځ باندې مسلمانان خوشحالېږي ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله په دغه ورځ به الله تعالی مؤمنان د الله تعالی په مدد خوشحاله شي د هغې جګړو ډېر زیات تفصیلات دي که تاسو دا ووایئ نو خامخا په لنډه مختصره ژبه کې تفهیم القرآن کې د سورت الروم په دې دیباچه کې بیا تاسو دا تفصیلات وګورئ په اصل مسله باندې به پوه شئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سورت واورو خلقو ته خلق حیران وو چې رومیان به څنګه غالب دي د رومیانو نه خو غلبت الروم فی ادنى الارض عربو ته چې کومه نږدې علاقه وه شام مصر فلسطین اردن دا علاقې ټولې د رومیانو نه ایرانیانو اخیستې وې حتی چې په فلسطین کې چې کوم د دې هغه مقدس ځای و چې په هغې کې د دې هغه صلیب پروت و د دې رومیانو دا عقیده وه چې په دې صلیب باندې عیسی علیه السلام ساه ورکړی هغه هم د ایرانیانو وړی د هغې نه بعد خو بیا که مړي په دنیا کې راژوندي کېدو عقیدو سودګري چې په دې دنیا کې بیا مړي راژوندي کېږي نو داسې راژوندي کېدو که په ظاهر داسې پټه نه لګېده لکه یو سړی وایي لکه دا مړی روز راپاسي نو دا څوک مني دا مړی روز راپاسي لهذا امیان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره شرط وکړ دا چې وایي دا محمد صلی الله علیه وسلم وایي دا رومیان به بیرته غالب کېږي نو راځه یې دواړه شرط دي چې دا غالب شو نو زه به درله سمان درکړم او که غالب نه شو ته به ماله لږ سمان نبی علیه الصلاة والسلام ته خبره وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دلته الله تعالی د بضع لفظ ویلی او د بضع د لفظ نه په کم باندې اطلاق کېږي نو کم از کم 9 کاله ورسره کېده که په 9 کاله کې دا رومیان غالب نه شو او بیا ورسره روښانو تعداد زیات سل روښانو ورسره کېده چې که د 9 کاله کې دننه د قرآن دا پیشنګویي ثابته نه شوه او رومیان په ایرانیانو باندې غالب نه شو نو زه به د رسول خان درکړم او که غالب شو ته رسول خان راکړم بیا یې 622 کې د جنګ بدر په موقع باندې یو طرف ته مسلمانانو ته په بدر کې فتح میلاو شوه او بل طرف ته خبر راغی چې رومیانو لګېده د هغه ایرانیانو باندې غالب شو هغه داسې یو تکنیک اختیار کړو چې کومې علاقې د رومیانو د ایرانیانو په نسبت باندې بالکل محفوظې وي بالکل محفوظ وي هغه د هغه طرف نه په هغه باندې دا وایي د دې طرف باندې سوال نه پیدا کېږي چې په ما باندې رومیان ایرانیان راشي د رومیانو بندوبست وکړو هغه په د هغه طرف قرار او آخر کار بیا دې کې داسې وشوه چې یو طرف ته د ایرانیانو پرې حکومت کې او په ریاست کې یو ډېر زبردست انقلاب راغی انقلاب دا راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دې کسرا پرویز چې دی کسرا پرویز د نبی علیه الصلاة والسلام د بد لپاره بازان چې کوم بازان د دی یو جرنیل په یمن څه حصه د ده سره او دا د دې بازان د حکومت لاندې و بازان د دې پرویز حکم وکړو چې لاړ شه او دا محمد صلی الله علیه وسلم پر مکه معظمه کې مدینه منوره کې چې دا پیغمبر ځان ته وایي ده له کسان ورولېږه او دا لاس تړلی هغه ځای نه راول او ما ته یې پېښ کړه بازان دوه کسان نبي علیه الصلاة والسلام پسې راولېږل مدینې منورې ته او ورته یې چې زموږ د بادشاه ته د بادشاهانو بادشاه نه به ځان ته شهنشاه د بادشاهانو بادشاه سلطان السلاطین دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله تعالی دا ډېر خوښ نه دی دا ابرز الاسماء عند الله د الله تعالی په نسبت باندې دا نوم ښه نوم نه دی چې څوک ځان ته شهنشاه نومږي زموږ په نږدې رشتهدارانو کې یو شهنشاه نوم دی هیڅ په خبره کې زه کله وایم چې دا بدلول پکار نو دا نومونه خلک دي دا نوم نه لري استعمال پکار شهنشاه د بادشاهانو بادشاه خو الله تعالی دا د ایران د بادشاه طریقه وغواړه به شهنشاه وي چې هغه ویلي دي چې دا سړی ما له لاس نیولې راونیسه نبي علیه الصلاة والسلام سره خبرې کولې دی ورته زه سبا به نورې خبرې وکړم تاسو نورې خبرې
سبا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جرو تو دین دې څنګه خبره ده چې بندا څه ته سره وځي نبی صلی الله علیه وسلم کوي چې هغه ته جو ته شهنشاه آیا د بادشاہ هغه بیګا وجه شوی دی او دا مسوي ده چې دې هغه وجه ده او حکومت باندې قبضه لګولې ده هغه دوی راته سوي وي بس دا وایي مکنه زه خپل لار شوی وستاره خبره موږ خپل بادشاہ ته ورسو چې دا شی مطلب دا 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 خبره کوي دا په مخکینی جرم باندې یو ډول جرم کوي نبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه راغی بازار ته خبره وکړه چې بازار ته خبره کوله په دغه وخت کې ده پرویز د زوی له طرف نه چې دا پرویز چې کوم زوی دی نو هغه طرف نه خط راغلی بازار ته شیرویه دا غنډې شیرویه په خپل پلار باندې تخته اړولې ده او ورته ویلي دي چې ما په خپل پلار تخته واړوله او پلار مې وژلی دی او زما حکومت دی او یو طرف ته ته زما سره د وفادارۍ عهد وکړه چې زما سره بیعت وکړي او قسم الله څنګه زما د پلار په حکومت دې منلی او زما حکومت به منې او دویم دا چې زما پلار چې تا ته ویلي چې هغه عربو کې سړی را پیدا شوی دی هغه لاس تړلی ما را راولېږه نو دا حکم ما منسوخ کړو هغه په حلاله کې هغه چېړمه دې شیرویه ورته ویلي دا چېړمه دا ځکه چې هغې نه مخکې نبي علیه صلات وسلام ته خط لیکلی و نبي علیه صلات وسلام خط نشلولی نبی علیه صلات وسلام ورته دعا کړې وه چې اللهم مزق ملکه الله تعالی د ده د حکومت او ریاست هم داسې ټوټې ټوټې کړي لکه د دې زما خط ټوټې ټوټې کړي بیا نبی علیه صلات وسلام چې دی هرقل ته خط لیکلی دی هرقل ته د خط په نتیجه کې د هغه زمانې کې بیا د دې شیرویه او د دې روم د هرقل قیصر د دې هرقل هرکولس چې ورته وایي هغه په عربي ژبه کې هرقل و د هرکولس او د دې شیرویه په منځ کې بیا صلح وشوه صلح داسې وشوه چې هغه بیا صلیب هم واپس کړو دغه ورځې دي چې نبي علیه صلات وسلام دلته خط لیکه نو دی ایلیا او بیت المقدس ته واپس راغلی و ځکه چې هغه ول هغه صلیب بېرته ورکړی او ته د شکریې د ادا کولو دپاره چې بیت المقدس کې به عبادت هم وکړم چې الله تعالی ما ته بیت المقدس واپس راکړو او دا صلیب به بېرته ما هغه ځای باندې نصب کړم چې په کوم ځای د هغې لپاره مقرر دا مختصر مثل الجهاد او تفصیلات په تاریخ کې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې بیا دا د عموم کار خبرې ځکه ذوالقعده کې صلح حدیبیه وشوه بیا په ذوالحجه ده ذوالحجې نه بعد بیا نوی کار شروع شو سن 7 هجري شروع شو دې سن 7 هجري کې نبي علیه الصلاه والسلام د دنیا حکمرانانو څخه خطونه لیکل یو خط بیا هغه دی چې نبي علیه الصلاه والسلام هرقل ته لیکلی هرکولس ته او دا چې ډېر زیات اهمیت دی په هغه علماو ټولو بخاري کې ترمذي کې مسلم ابو داود ټول کتابونو کې دا خط ذکر دی مسند احمد بن حنبل کې د تاریخ او کتابونو کې دا ذکر دی دا مال صحیح مسلم کې کومه نسخه دا متعال راوړل دي د خط تفصیلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط څخه لیکل او بیا دا خط په جواب د څه کوي دې ته لپاره کې حضرت عبید الله بن عبد الله بن عتبہ عن ابن عباس ان ابا سفیان اخبره من فيه الى فيه ابو سفیان وی ما دا بیان کړی دی د خپل خپلې نه راته بیان کړی دی وایي څو دی یو ته مخامخ قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان النبي عليه السلام فرمان کې صلح شوی و هغه په هغه زمانه کې زه شام ته تللی وم بیا تجارت قابلې خو ازاد شوې ځکه چې نبي علیه السلام سره روح وشو نو بیا قابلې بدلې او د عربو حکام دغه تجارت وایي په دغه زمانه کې چې نبي علیه السلام سره زموږ صلح وه نو زه لاړم شام ته قال فبين انا بالشام زه په شام کې ګرځېدم إذ جيء لكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروح فدغ زمانك هرقل النبي صلى الله عليه وسلم خطرا وكان دحية الكلبي جاء به أو دحية الكلبي وصحابي دحية بنو كلب قبله ضد النبي صلى الله عليه وسلم ده خطر فدفعوا إلى عظيم بصرى يوم إلى قدم داخل لدحية أغلوة بصرى إلى قيصر دار إذا هرقل لوله فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وإذا كم شرعي دعوت إذا بيغمبرين لتقل يقوم جدد دراس مجتبه لشام أمور قابلية سرازي وداس خلق را پیدا کې چې هغه د دې سړي چې د پیغمبري دعوی کړې ده چې
دغه قوم وسړی قالوا نعم خلق ورته چې په دې علاقه کې قافلې راځي دخل شتا قال فدعيت في نفر من قريش فبس خلق لا نقص شوي لتاسو لا اساس دوالي نبدا قريش نور كسان واسره وهم يغلبات الموت فدخلنا على هرقل هرقل قال ورد فاجلسنا بين يديه يحكم مخكين له فقال يا ربي ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي لا شي سره وي زه پیغمبر ما زه د پتاسو کې د نسب او د رښتې په لحاظ سره کوم سره نږدې دي فقلت انا ما وي زود نږدې ما فاجلسوني بين يديه زيد هرقل فقل مخكين له واجلسوا اصحابي خلفي وزمان مرغري على شاطئ ثم دعاني ترجمانه بترجمان روحته فقال لهم أغطيوه الترجمان تيوي يقول لهم دخلت هو يأتي إني سائل عن هذا الرجل الذي يظن أنه نبي زمر دي سړی د هغه چا مبارک تاسو کوم چې هغه زه پیغمبر ما فإن كذبني كستاني مرګري ما د دروغ ویل چې مخکې کې نه ولې ابو سفیان چې زه یې یادولم زمانه مرګور ته وی چې د دروغ وی فكذبوه نسينا بيان قاسيوه بجنة يدروه ويلي قال أبو سفيان دا قسم أخبرك إذا مسلمانين ما وحيد الله لمالك الله قسم لولا مخافة أن يوصر علي الكذب وكذا يرى نبي جنة ما بخلق يا دروغنا ملقية وزم دروغ جني سابينه دروغ هو ما بيبا دروغ خلق يوم بلت بيوي وزم دروغ جني سابينه ولكن ضبط زمان ولك خدا ونزبا من يبي غنبر دروب ولكن بس هي خبر عنكم ذكر ما دشمن لنا أما وقت ولي مسلمان له بماوي ويريدون أن يخلقنا في وطن ربنا ملا كل خلق ملا دروب دروب جني أو بلد ربنا ملا دروب مشهور شيء بيانا لما دروب نمشى نمشى الضالين يريدون كنين ماوي زمن بخلاف خبركم ثم قال لترجمانه هرقل بادشاہ بيخبر ترجمان دروي يسره لدنا تقوسك كيف حسبه تدر خاندان څنګه دی على معلومات به قلت ما ورته هو فينا ذو حسب على بقيه ټول لوی خاندان نه دی قریش ټول لوی خاندان دی قال فهل كان من آبائه ملك بل تقوسته وګرځه په دارام کې څو بادشاہ تیر شوی دی قلت لا ما وجنا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب دروغ چرته ویلي تاسو په هغه باندې دروغ څه الزام لګوي قال قلت ما قلت جنا قبل ان يقول ما قال بدي پیغمبر داوینه مخکې چې دروغ ویلي وي ما یې نه ویل قال ومن يتبعه مرګري سوقي اشراف الناس ام ضعفاؤهم اکبر سرداران مرګري کیږي غریبانان مرګري کیږي قال قلت بل ضعفاؤهم ما چې غریبانان مرګري قال ايزيدون ام ينقصون دا مرګري ډېری دي کمیږي قال قلت لا بل يزيدون زيادتي كبير زيادتي قال هل يرتد احد من دينه بعد ان يدخل فيه سخطة له داسې چرته شوی نه چې د ده په دین کې یو سړی داخل شوی او بیا د ده د دین نه نفرت کړی او واپس شوی د نفرت د وجې نه واپس شوی دا دین ښه نه دی نو قال قلت لا ما ورته چې نه داسې مو نه ده شوی موږ به والي ټکولي او دا خبر ته ونه کړه خو مطلب یې دا دی چې داسې چرته نه ده شوی چې د ده د دین د وجې نه خلاص واپس قال فهل قاتلتموه استاذ الذي فقط جبل شوی دي دا نو درجه کړی دی چرته قال قلت نعم يا جبل کړی قال كيف كان قتاله إياه هذا دي جنة نتيجة سنة ولا جنبنا بسنة يدبيا جاب بيتلا هذا كنت تكون الحرب بيننا وبين السجار زمان بعد ذلك من كما جنب داس ولا كذا أرد بوكي بلا تشيء ولا لا يصيب منا ونصيب منه كذا ولا من تكليف ولا كذا بينه ولا تكليف لا مطلب لا كذا من كل ما نبغى كذا بدينا نبغى قال فهل يقدروا الأخشاب يا ولد بوسكي ده التاريخي دوخة في جرده بعضي خلاف ورزقي جرده جماعة ودوكوكي بيدعي خلاف ورزقي قلت لا ما وينا داس منكي ونحن منه في مدة وسموه لكن بمسكي رسول الله لا ندري ما هو صانع قتل لك جديك مسكي هذا المستقبل خبر الله وقال فوالله لا نبات أبو سفيان يخبر شادر طوي فوالله لا الله من قسمي ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه ما أجدر جاء سوچك تيو خبر فوزن
ما هو د سیمه چې غداري نه کوي وجود جوړه کې مبلاش نو ما مې چې یاره ته اوسه په پته نه لګېدلې او تاسو نه پاس کوله موږ او هغه په کې معاهده ده نه غداري چې ته وګورئ په پته نه لګېږي لکه دا مې اړه مبلاش نشته کړي ما ته پته و چې غداري نه کوي ودا مې اړه مبلاش قال ما هل قال هذا القول احد قبله قال پیغمبر دا اول د مخکې د چاټړې د مخکې خاندان قال قل لا ما وینا نه ده کړې قال لترجمان مستعار خبر زمانه دا ټول سوالونه وکړو او ما ولا جوابونه ورکړ اوس نه خبر ترجمان ته وایي قل له دې سړي ته وایي اني سالتك عن حصله ما كان لا ينقصكم لا شكر لا شكر ماشومان جماعت پر راوستل خو خیر دی مګر دا مطلب نه دی خلک به نشته ماشومان د کلاراولو دپاره خلک جماعت ته نه رالېږي کلاراولو ځای کور دی خو یوړو دپاره که رالېږي نو خیر نو ترجمان ته یې وویل قل له دې سړي ته ووایه چې اني سألتک عن حسبه ما تا نه تپوس وکړو چې د خاندان څنګه دی فزعمت نو تا راته وویل چې انه فیکم ذو حسب دين دوی خاندان سړی دی وكذلك الرسل تبعث في احساب قومها همدغه پیغمبرانو ته کله چې پیغمبر په علاقه کې الله تعالی راځي نو په اوچت خاندان کې راځي اوس ګور دې فور متاسف خبرونه خبره د پیغمبر نه کوي دا د پیغمبر نه خبره وسألتك وما كان تقوسك هل كان في آبائه ملك تدبر مشران بسوق بادشاه فزعمت متارة ويجي الله نومتي فقلت صدق ويما لو كان من آبائه ملك تدبر مفلاران بسوق بادشاه ترشوه فقلت ما بقولك دا ويلي رجل يطلب ملك آبائه تدبر تدبر پیغمبره كداله لتقبل پلار نکاح وقت بيرتاشي نظر پیغمبره دا ولا دې لپاره او چې دا څنګه ده پته ولګي چې دا ولې دې لپاره دا کار نه کوي دا مشکل نه ده وسألتك عن أتباعه ما كان تبوسه چې ملګری څوک دي مضبوط خلک دي کمزوري فقلت تارى طبيب الزعفاء کمزوري ملګری کېږي وهم أتباع الرسول او همیشه لپاره د پیغمبرانو اولني ملګری کمزوري خلک ملګرتیا کوي دې معنا دا ده چې پیغمبر خلک د مظلومانو مرستیا او ملګرتیا باندې کوي چې کمزورو خلکو دا کمیونیزم په عالم اسلامي دراز کې اسلام په سرمایه‌دارانو ملګری دی ظاهرا خلصوي وي کمزوري خلک ملګري دي او سفیان وي کمزوري ملګري او هران وي د ټولو پیغمبرانو همیشه کمزوري ملګري کمزوري خلک وي دا د لپاره سوري دی د پیغمبرانو د لپاره د نجات ذریعہ ده بیا وکړه ما تاسو کو وسالت وکړه ما تاسو کو له جهاد کوم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال البيغمبر الذي داوي نه مخکې ته درو ویل ته درو الزام لګي تعالی جبنا له وقد عرفت سبوش انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله زمن يقويهم چې کوم سره په خله د انسانانو درو نه وي بیا په اخر کې صرف الله تعالی درو کوي چې بیا ورکړي چې کوم سړی چې په عمر کې په انسانانو درو نه وي دا سوال نه پیدا کیږي چې هغه په اخر کې په خدای درو کوي او هغه وایي چې پیغمبر باندې یو څه وایي چې پیغمبر وسألتك وما كان ذات الرسل هل يرتد احد منهم عن دينه د دین نسوب ورسکیږي من بعد ان يدخله چې په کې دا نشوي سخته له او د دین بیا بدی شي او د سره نفرت بیا فزعمت عن لا تعبنا د دین نسوب ورسکیږي نه د دین سره بیا څو نفرت نه کوي او سر ورکیو دین نه ورسکیږي وكذلك الايمان ودا الايمان نخلا اذا خالط بشاشه القلوب چې کله هغه زړه دا تازګي سره یو شي ایمان زړه ته یو ځل دم شي او د ایمان تازګي په زړه کې اثر وکړي نو بیا هغه مسکین نه هغه ایمان بیا د زړه نه وزینا وسألتك هل يزيدون عن الحصول ما كان ذات الرسل دي زيادتي دي كبيري فزعمت انهم يزيدون ذلك وزيادتي وكذلك الايمان افضل شان الايمان طريقه حتى يتم لا بخل تمام ترشد بخل بيك واخر ترشد وسألتك كان ذات الرسل هل قاتلتموه تاسو سره جنگ وکړه فزعمت انهم قد قاتلتموه
متابعة وجنة وصلوه فتكون الحرب بيننا وبينهم سجالا ينال منهم وتنالون منهم متابعة وزمون ورديبا منك جنة مثال دا عرب دا برغوله كلا مونگا دين آلو كلا دي زمون نال كلا مونگا دو كلا دي كلا وكذلك الرسول تبتلى او پیغمبران داسې ازمیدل کیږي پیغمبران داسې نه چې ټول عمر ګټه کوي ټول عمر همیشه جنګ کوي څنګه چې الله تعالی ازمایش راوړي کله په سخت او تکلیفونه راوړي مګر موږ شهیدان دي دا الله تعالی د پیغمبرانو سره دا طریقه کوي ثم تكون له العاقبه وقديما نكوشه چې انجام یې پیغمبرانو خلاص انجام یې اخري کله د پیغمبرانو اخري کله د پیغمبرانو وسألتك هل يقدروا أو ما تعمدات بوسك دوكا كي لنكي فزعمت أنه لا يقدروا انت ما تبيج دوكا نكي وكذلك الرسول لا تقدروا فدي بوسك بيغمبران شرطم دوكي نكي كان بيغمبران نخي لأتولي لما كان أقول نخي لبوسك أقول بيغمبران نخي لابد يخيار صلى الله عليه وسلم وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله حتى ندات بوسك وكذا خبر المخي جاتبه فزعمت أن لا تعمل لنا خبر المخي جانبه كلي قبل قومك فقلت ما أريد لو قال هذا القول أحد قبله كذا خبر الزمن مخي لقومك جانبه فقلت ما أريد لجل جلن يهتم بقول قيل قبله دا راسي سړی چې بل چا یو خبره کړې ده دا نه چلیز ده کړې دا خلک یو بل خبرې زده کوي یو سړی یو خبره وکړي نو بل سړی بیا خبره وکړي یو سړی د پټه باندې دا واچي نو بل بیا راشي هغه پټه باندې دا واچي دا یو بل خلک چې زده کوي نو ما وی چې بل چا نه چلیز ده کړې چې ته چې نه داسې چې نه شوی دا خبره د چا نه زده کړې نه ده ثم قال يا رب سليم هرقل راته ويا ابو سفيان بما يامركم دا پیغمبر تاسو څه خبرې کوي څه حکم یې تکاو بس بیا ما درو نشو ویل قلت ما ورته یامرنا بالصلاه والزکات مقتوي منځونه کوي زکاتونه ورکوي والصله یو د خپلوان حق ادا کوي رشتہداران حق ادا کوي رشتہداران سره تعلقات ساتي والعفاف او قدامنی اختیار کوي به حیايي مکوي ولا لمن پاره ساتي به حیايي مکوي قال نطيب الشارع ترويدي شاء يرقب إيكم ما تقول فيه حقا داتا جسنا توقي جدار اشتياي داتا جماعة كم خبر يوم جدار اشتياي نو فإنه نبي دا بيغمبر ده ونشتنا بيغمبر وقد كنت أعلم أو ما تفتوى لأنه خالد اليوم بيغمبر برا بيداكي ولم أكن أظنه منكم خدا بخيان نوشي قداسو کی برا پیداش دا بخيان نوشي قداسو مكي وانا وجد قديشيان کی برا پیداش ولو أني أعلم وما تدافتوه أني أخلص إليه جزبت ورسم جزبت جوانده ورسم ولا أحببت لقاءه زمان جرى أرمان دار جمالي دي دليه أو جدليه ولو كنت عنده جزي خال ورغليه لغسلت عن قدميه ما بدا أخبي جزليه دا وسم دا کېدل له کوله چې کوم دي دا راغواله نو دي تخفیف د دې د حقوق چې کنه کنه دا د شکاري اخبار کې راځي راغلي مسلمانان له دا دي او قسم دا غل احترام او طریقه ولا حصلت عن قدمه ما برضي في نمبر الاسلام فيه جلبه ولا يبلغن ملكه او زمالك الله قسم د حکومت پر رشيدي ما تحت قدمي دا ما اخفي چې کوم دي پرديني دا ما تحت کوم دي پروت دي دلته ودانو حکومت را راشي بدلته یو دوه پر دغه خبره تمام دی بلې خبره ده کوي دا دې چې وایي چې زوته چې زه کوی دې چې زه ورته ورسېږم دې څه مطلب دا خبره به دې باندې ځان په ول غواړي پته ولګېده چې دا بادشاه نه دی دا غلام بادشاہي آزادي ده آزادي خلق الاسلام ورته ده په دې کوی دی چې زوز نه بادشاہي دنه اعلان کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ چې دا اوسه پورې ماته پاس کیږي او دا توتو او دا بیگونه مونږی راته وایي کنه شاعر می مایره نه بجاوي راته او زمانه ته سلامونه کوي دا خلک په بیا وځي په پته ولګي چې ته بیا بادشاہ نه دا یو سیستم دی د اجتماعي نظام ځان له یو غلام او یو نوکر او یو مزدور کتل او هغه مزدور دی بادشاہي دې ته ویل کېږي چې ته آزاد یې په خپل مرزه د آزادۍ
دا خلک نو مرګ نه یریږي د مرګ نه چې یریږي نو دا آزاد دی چې د بادشاهۍ د ختمېدو نه یریږي نو دا آزاد دی چې په دې وجه خلک حمایت او مرسته کوي او قدر یې کوي چې د دې خاص سیستم لاندې وایي نو بیا به دې مونږ قدر کوو او که دې سیستم نه وځي نو ورې بیا دې وچي نو پته ولګوي چې دا ازادي ده د ساورنټي خو خود نه ده ساورنټي خو نه ده د دې ټولې دنیا په مخ کې دا سینه وډبوله د الله نه بغیر د بل چا سره حاکمیت اعلی چې ته ورته ساورنټي وې اقتدار اعلی ورته وې دا د الله نه بغیر د بل چا سره ممکنه نه ده چې خلک دې واپس اخلي او یریږي چې که دا خبره وکړم نو خلک مې وژني خلک مې د دې شپې ونیسي او کته مې راوړي تخت نه مې راکوزوي دا به بادشاهي نه شوه اصل کې خلک دې یریږي وایي دا بادشاه دی درېیم دا بادشاهي دا غلامي شوه اسلام چې تا لکه په بادشاهي درکوي یو انګریز مسلمان شوی و چېرته برطانیه کې یو سړي تپوس کړی ورته ویل چې دا ته چې مسلمان یې دا مسلمانۍ کې څه کمال ولید هغه ورته خبره څه کړې ده بیا ورته ویل چې داسې چل دی تاسو کې دا غلطي ده ستاسو دا زموږ داخلي دا عیسایان عامې ښځې دي دا چې سړي ته لاس ملاوي نو لا به سره ملاوي او ستاسو مسلمانې ښځې چې له ملاره مخره دا چې موږ ته لاس ملاو کړو چې نه زه به لاس نه ملاوم نو دا مسلمانه ښځه تاسو لاس ولې نه ملاوي نو هغه ورته ویل دا کوین چې ده ملکه الیزابت وایي دا کوین الیزابت تاسو سره لاس ملاوي وایي نه ملاولې وایي هغه د هر چا سره لاس نه ملاوي که هغه خاص خلکو سره لاس ملاوي نو هغه ورته ویل اسلام په برطانیه کې یوه کوین ده چې د هر چا سره لاس نه ملاوي او د مسلمان په هر کور کې کوین ناسته ده د هر چا سره لاس نه ملاوي هغه کوین هم ملکې دي مسلمانه ښځه چې ده دا ملکه ده د ملکې طریقه دا چې هر چا سره لاس نه ملاوي نو دا د مسلمانانو ملکه ده که ستا دا ملکه ده نو دا یوه ملکه ده په دنیا کې او د مسلمان په هر کور کې ملکه ناسته ده د هر چا سره لاس نه ملاوي اسلام خلکو له داسې ازادي ورکوي د اسلام دا کمال یا چې کومه خبره زړه کې یا خلا خبره ده مرګ پروا نه ساتي مرګ ته شکست ورکوي علامه اقبال ویلي وو وایي داسې مسلمان ګورمه وایي به آبا لیکې بخشیدي پریدم وایي خدای چې کومې وزرې دې راکړې وي په هغې والوتم بسوزې نرمه های خود تپیدم او د الوتلو دپاره خو ایندن پکار دي انرژي پکار ده تیل پکار دي وایي په نغمه بسوزې نغمه های خود تپیدم دا خپل شعرونه چې ویم که نه دې کې دلته یو سوز دی دې کې دلته یو کرم دی ګداز دی په دې کې دې کې دلته یو ګرمي ده دا ګرمي زما دپاره د الوتلو ذریعه ده دا زما ایندن دی څه دی که ته د الوتې چېرته په دنیا کې ګرځېدې وایي مسلمانۍ کې مرګ زوی بل الوت وایي داسې مسلمان دی که ته چې مرګ دې ویرېږي داسې مسلمان پسې ګرځېدم چې د مرګ نه یېرېږي چې مرګ نه ویرېږي د مرګ پروا نه ساتي سر په تلیش وایي جهان ګرځېدم او را نه دیدم وایي ټوله دنیا مې وکتله مشرق او مغرب خو داسې مسلمان مې ونه لیدل چې د مرګ نه یېرېږي مسلمان اصل کې هغه چې مرګ ته یېرېږي هغه مرګ پسې ګرځي حضرت علي رضی الله تعالی عنه په دې اخري جنګ کې ګرځېده سرتور به ګرځېده په جنګ کې به سرتور دی خون به نه بسته زغره به یې ناغوسته داسې به ګرځېده توره به ورسره وه زوی ورته یو ځل وایي بابا ته څه کوې خلک چې په جنګ کې ګرځي خو خلاص نو خو د اوسپنې ټوپۍ خو په سر کړي نو هغه ورته وایي ستا د پلار څه پروا لا ابالي زما پروا نشته اسقطت علی الموت ام سقط الموت علی که مرګ په ما راپرېوته او که زه په مرګ ورپرېوتم داسې خبره ده که مرګ په ما راپرېوتو او که زه په مرګ ورپرېوتم نو د مرګ نه یېرېدل چې دي که نه دا طریقه نه ده ښه دا البته دا ده چې داسې به نه وی چې په جنګ کې خود ماله دا ټیک ده وضوح حضرتکم الله تعالی ویلي د خپل بچاو سامان والې خپل بچاو سامان یوازې دا مقصد نه ده چې همیشه خامخا ځان مرګ ته پېښ کړي ځکه مطلب خو د مرګ نه یېرېدل نشته دا نه چې مرګ نه به یېرېږم مرګ نه به خپل بچاو سامان کول ځکه چې مقصد یوازې ځان وژل نه دي مقصد د دښمن زور ختمول دا خبره په دې ذهن کې کېده نو دی بادشاه نه دی پته ولګېده دا بادشاه وی دا به یېرېدله دویم دا چې وروستو خط وایي په خط کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اسلم تسلم چې مسلمان شه نو بچ به شي لکه د پیغمبر پر خبره عقیده وی چې دی مسلمان شوی وی نو دی بچ کېدم دا شو د چا وجلې ځکه نبي علیه السلام ته به ویلي چې اسلم تسلم مسلمان شه نو بچ کېږي بچ کېدل نه مطلب په دنیا کې بچ کېږي او آخرت کې بچ کېږي
بهرها لا أحببت لقاءه زما بقول لك دار جزوة سلم لو شبابه ولو كنت عنده أو كذا دب أخلاقي وين ولا غسلت عن قدميه ما هو لفيت زلمه ولا يبلغن ملكه أو دلو حكومت برشيكي لا حكومت جبل يوي كذا جني خلق يجي إسلام ده حكومت سر تعلم مشتا دي حديث سر مسك وهو حكومت بيد التلارشي حكومت بيد التلارشي دام اشتخى والرسيل يا وي ثم قال ما تحت قدمي زمان قدم الله لا شام بديه قال ثم دعا بكتاب رسول الله بيه روى عليه پیغمبر علیہ السلام کی خبر علیہ خطر ولا فقرأه معه وجست فإذا فيه الخط داخل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مكمل بكل شيء من محمد عبد الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العظيم الروح داخل محمد صلى الله عليه وسلم طرف نجد الله تعالى رسوله أغا هرات الله جب روميان في رسول نبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى سلام لبارا شاب يجد هداية تابداريون أما بعد دليل بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فرسل الله خط التقامل مرضوك تقسم كله مداريهم مسلم المرض بالكل جامعات البخاري كميال وكما خطين أردن لما يوم نقول مالا نائب البابير عليه مدار خط فإني أدعوك بدعاية الإسلام زتات الإسلام دعوت دركم ولد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هرقل تقرأ راسي أجل أستاذنا يوبل تقوسمكم سبال أمارنا جواب خمخارا كبير علماؤنا إلى ويا عام الكريم دا نبي صلى الله عليه وسلم إذا نحيي كالبيل خط ورقله نحيي كالبيل دا خط جدوله دين دا لا يرى خبرة جديد دا شام ترسي ننم جتنا مدينة منورين فأسيا بوف بانزي شام تزيم كم سورة لبلدي كم قدر سو 9000 میل فوشا لا خدا 1000 میل فاصله به تاسو وخت کوي دې کې به تاسو نه خلکو سره ملاويږي نو به خلکو سره تعامل تاسو ګورډه درکې شو بدل غرمه درکې چې سره ملاويږي چې تبکیدې چې تبدمکه دا راته وایي چې په دې احیا رضی الله تعالی عنہ له شو مخله مخامخ ورزيده مو د اسلام دعوت ورکړي کنه به ورکړي ورته د اسلام دعوت نه ورکړي او دیو سره شپو کې او هغه ډوډۍ ورکړي او سبا دا راغور شي او د دوزخ ته لاړ شي د دې زموار به بیا شو کی دغه دغه سره شپو ولا او ډوډۍ ورکړه او په دې په لار کې شو راځي او هغه د اسلام دعوت پیش کوي نو دیو په شو کاله کې بیا دې هرقل ترسي څونه مونږ به بیا دې هرقل ترسي بیا دا اصلي کار پاتې شو دا راته وایي چې دیو په لار باندې یو ټن چې سره بلاوي کې د اسلام دعوت ورکړي کې دا ورکړي کې به نه ورکړي کله نه ورکړي او سره مرشي سره خو دوزخ ته لاړو د دې بیا څوک چې مواري بیا ته دغه په سره ملا شو کلمه به ځکه مثلا ویلې او د دعوت له ورکې نه بیا د پیغمبر علیه السلام د تداوی چې خطر ته ورسول بیا او خط پاتې کیږي دا به بیا میاشتو کې بیا درځي او کلمو کې درځي بیا تر دې نه راوځي چې چترات درځي نور څه پرې د چترات ته سړي ته خپلې او په مخ رواني او چې کوم سره د ملاوي هغه د اسلام دعوت ورکې په دې کې څو وخت لګي روزه به کوی په زکات به کوی په حج به کوی په مانځه به کوی په مانځه به ودرې په داس به کوی نو دا په یو سړي په یو باندې څو وخت لګي چې څو وخت په لګي دا ودا کلونه لګي په کلونو کې او خط دا له تل نه په دغه وخت کې او بیا واپس راغله او په لاره کې کوم سړي وته ملاوي شي دی او هغه بغیر دوه کلمه نه ویلې او هغه کافرانو د دنیا نه شو د دې مواد وشو دا تاسو پر سبب دې جواب نه راکوي صحیح شو مخکې یو سوال کړم تاسو نه جواب نه دا جواب په مخاره فإني أدعوك بدعاية الإسلام تعالى الإسلام دعوت دركو أسلم تسلم مسلمان شج ببشي إسلام السلم ببشكيدو مسلمان شج الدنيا کې ببشي وآخرت کې ببشي أو بیا وتوي أسلم مسلمان شا يؤتك الله أجرك مرتين الله تعالى بدل الدور ثواب نظر دبل ثواب نظر عيسى عليه السلام ته ایمان راوړل ستابن الحق پیغمبر دې په ایمان راوړل الحمد لله اجر درکې او په ایمان راوړل دا اجر کوم دا په نظامونو دې ایمان راوړل په خبرو په تیرونو دې ایمان هغه چې اصل دې یو اوس دې اړین ځان لکه وان توليت خبرنا ويوم عليه فقد يقويشاج فإن عليك إثم اليريسيين
عریسیین ستا د لاس لاندې زمیندارو خلکو ګناه په تا ده. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه وایي چې که ته مسلمان شې خو بچ به شې، که مسلمان نه شې نو بیا به ظاهره خبره ده زه به در باندې درځم بیا به زما او ستا جنګ وي. چې زما او ستا جنګ وي نو ستا د عامو پوځیانو ته خو د اسلام او د کفر څه پته نه وي، هغه به تا میدان ته راوستي او ما سره به جنګېږي. چې ما سره جنګېږي نو وجلی کېږي به، چې وجلی کېږي به نو دا خو بیا جهنم ته ځي او هغه خبر نه وي چې دا موږ د څه لپاره جنګېږو. نو په دې پوه شه چې ګورې د دې لاندې خلک چې بغیر د کلمې د وینا نه دا کفر ته ځي او جهنم ته ځي، د دې ګناه به بیا وجنم به زه خو ګناه به ستا په سر ځکه د هغې لار تا نیولې ده، د هغې لار تا. فانما علیک اسم العریسیین، نو ستا د لاس لاندې خلکو د کفر ګناه به بیا به مان نه وي چې جهنم ته ځي، دا ګناه به په چا وي؟ دا به په تا وي. دې بادشاهي او لارې ته نیسي. په دې خبره تاسو ورسېدې په دې ختمه دې ځان پرېول پکار. او بیا ورته وایي ویا اهل الکتاب تعالوا، ای کتاب والاو. ګوره دا بنیادي ډول دا هرقل د رومي دی، دا خو اهل کتابو نه په دې معنا باندې نه دی، اهل کتاب یهودیانو ته وایي. عیسایانو ته اهل کتاب په دې وجه وایي چې هغې ورسره منلي دي. پته ولګېده چې اهل کتاب نه مراد یوازې دا یهودیان نسلا نه دي، بلکې هغه خلک هم اهل کتابو کې شمار دي چې نسلا خو یهودیان نه وو، خو بیا په دې کتابونو کې یو کتاب منلی دی. لکه دا رومیان دا هرقل چې دی خو نسلا خو دی یهودي نه وو، نسلا خو دی رومي دی. چې رومي دی نو هغه اهل کتاب نه دي مسلمین ته، خو چونکې د عیسی علیه السلام کتاب یې منلی دی، انجیل یې منلی دی، نو قرآن ورته اهل کتاب وایي. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، راشه یو خبره ده چې زموږ او ستاسو په منځ کې برابر ده، یوه خبره صرف برابر ده. د دې هم ځان پوهول غواړي چې زموږ او د اهل کتابو په منځ کې صرف یوه خبره مشترکه ده، نور مشترکات نشته. دا اوس یو نوی دین جوړېږي، اوس نه خو یو څو کاله مخکینی دی، انټرفیت ورته وایي، وحدة الادیان انټرفیت، چې راځي دا دینونه را یوځای کړو. هغې لپاره بیا زموږ په دې وطن کې باقاعده د مشرف د زمانې نه ډېر لوی کار کېږي په هغې باندې، په نورو هم ډېرو خبرو کار کېږي، څه باندې به خلک پوهېږي او په څه به نه پوهېږي. نو یو پکې دا دی چې راځي دا دینونه هغه د یهودیانو یو نظام دی. یهودیان وایي چې په دې ټولو دینونو کې هغه بنیادي مشترکې خبرې را یوځای کوي، مشترکې خبرې. بیا به داسې وکړو چې په یو کتاب کې به دننه تورات او انجیل او قرآن دا په یو جلد کې دننه چاپ، یو بلډینګ به وي او په یو بلډینګ کې به دننه جومات وي، په دې کې به سیناګاه وي، سیناګاه د یهودیانو عبادتخانه، او په دې کې به کلیسا او چرچ وي په دې کې به، او بیا به ورو دا ایکسټنډ کېږي، خورېږي، په دې کې به ورو بیا ګردواره راځي، په دې کې به ورو بیا مندر راځي، بیا په دې کې د هندوانو کتاب. مطلب یې دا دی دا خلک به وایي هلکه دا یو دین دی او دا یو کتاب دی، که ته پکې دا تورات مورې هم دغه وایه، که ته پکې انجیل مورې، که ته پکې قرآن مورې، که ته پکې درد مورې، که ته پکې کتاب مورې. دا د انټرفیت دپاره زموږ په دې وطن کې باقاعده ښه. او بیا دا کارګینیره دا مذهبونه دا تاسو به ګورئ کله کله سرکاري طور باندې داسې د دې مذهبونو اجتماعي طور داسې مکالمې دي، هلکه راځئ وایي بین المذاهب مکالمه کوو، د مذهبونو په منځ کې خبرې کوي، د مذهبونو په منځ کې د خبرو بنیاد خو موږ ایښودی دی، هغه اسلام ایښودی دی. د دې برطانیې کې هم په هغه زمانه کې د امریکې نه یو پادري راغلی، نو برمنګهم کې مسلمانانو ته دعوت ورکړی، ما ته هم دعوت راغی چې راشه دلته کې یو پادري راغلی دی چې خبرې به کوي، موږ دلته پروګرام دی لاړو، مثلا دوه درې ملګري راغلل چې لاړو پادري اوس تقریر کوي، او دا هغه زمانه ده چې په عراق باندې حمله کړې ده، په افغانستان یې حمله کړې ده. نو دی اوس خبره کوي او خلاصه د خبرې دا ده چې ای مسلمانانو ستاسو دا دین خو د امن دین دی، امن پکار دی، مینه پکار ده، محبت پکار دی، ورورولي پکار ده. زموږ او ستاسو په منځ کې خو ډېرې خبرې مشترکې دي، دا خبره یې وکړه. زه له خوا نه ورغلم، ما چې صاحبه زه خو ته بس دا به دې خبره پوه نه شو، وایي څنګه؟ ما ورته ویل دا به زما خبره ما ته دوباره کړې، دا به زما خبره ده، ما تا ته پته ده چې ستا یو بابا او مشر و هرقل لاولون و د روم سربراو، هغه ته نبي علیه الصلاة والسلام یو خط لیکلی و، دا خط نه خبرې وایي چې یو خبره مې دا مضمون مې خبره چې مضمون پکې څه و، وایي چې دا مضمون نه یم خبر، مې ما ته وکړې چې په مضمون دې پوهېږم. بیا ما ورته ویل چې زما د خط جواب په تا باندې اوسه پورې فرض دی، تا ما د خط جواب راغله ته به زما خبره ماته کوې. بیا دا خبره چې ته ما ته وایې چې امن پکار دی، نو دا مدني زما د لاسه ده که ستا د لاسه ده؟ ما ورته ویل چې زه شماره زما مسلمانان 52 ملکونه دي، ما ته د یو مسلمان ملک فوج وښایه چې
ستا په عیسایي ملک کې وردننه شوی او هلته قتل و غارت لري شروع کړي، هلته بمباري شروع کړي او هلته خلک وژني. زما یو مسلمان داسې شته وی نه، ستا درته څه وښیم چې زموږ د مسلمانانو په ټولو راغلي دي. سر یې ښکته کړ، وایي ته خو سیاسي خبرې کوې، تا سیاسي خبرې شروع کړي، اوس به دا خبره سر ته رسوو. دا راته ووایه چې ته به ما باندې بمونه ووارې، ته به ما باندې فوجونه راولې، زما د کور بېعزتي کوې او ما ته وایې ګل په لاس کې راواله او کوترې والوځوه. وایي د امن کوترې والوځوه. دا ماشومان موږ شروع کړي دي. هلکه راځئ د امن واک کوو. د امن واک دا دی چې ګل مې په لاس کې نیولی یم مرداره، تا باندې مې دمامه کړي چې سوی مې پیدا شوی دی. ته د دې نه خبر یې؟ چا ته د 2 روپۍ درکړی او مطلق یې ګل په بل لاس کې راله ګټه زه به بله د دې امن غواړم. امن په دې طریقه راځي چې ته به ما بمونه وارې او زه به ګل په لاس کې نیسم. دا د لیونو خبرې کېدې، لیونو خبرې مه کوه. امن په دې طریقه نه راځي. ته به ټوپک راغستی، ته به مې وژنې او ما ته به وایې چې امن راځي. تعالوا الى كلمة زما او د هندوانو په منځ کې، زما او د عیسایانو په منځ کې، زما او د یهودیانو په منځ کې صرف یوه خبره مشترکه ده، بس نورې خبرې مشترکې نشته. هغه مشترکه خبره یوه دا ده چې ته ووایې چې زه خدای منم او زه ووایم چې زه خدای منم. دې نه علاوه باقي زما خبرې د الله او د الله د رسول له طرف نه دي. ستا خبرې درته ځان درته ګډې وډې وې. ستا د خبرو بنیاد د الله او رسول ته نه دی مستند، ستا د خبرې سند الله او رسول ته نه دی رسېدلی. زما د خبرې سند الله او رسول ته رسېدلی دی. د اسلام د هرې خبرې سند الله او رسول ته رسېدلی دی. ستا د خبرې سند په دلته چا ته رسېدلی؟ دا خبرې غلطې دي چې ته وایې چې زموږ او د خلکو په منځ کې ډېرې خبرې، دا د هغه انټرفیت والا خبرې دي. دا یو بل دین الهي جوړوي، داسې اکبر بادشاه په دې زمانه کې تېر شوی او جوړتا، یو زمانه کې تېر شوی 1600 نه مخکې دغه زمانه کې تېر شوی او جوړتا. جلال الدین اکبر به ورته خلک وایي، حقیقت کې جلال الدین اکبر، اکبر نه و اکبر، غټ ګمراه انسان. هغه دا دین جوړ کړ، هغه یو ځان له دین جوړ چې هغه د اسلام نه بس زیاتې خبرې د هندوانو نه راواغستې. دا دین نه شو، دا بېدیني ده. کوم دین ته انټرفیت ما ته جوړی، ما ته وایي هلکه راځئ وحدت الادیان جوړه. دا دینونه یو کول پکې نه کوم ځای ده، دا 2 دینونه یو. ته ما ته وایي عیسایان وایي د خدای زوی شته او زه وایم د خدای زوی نشته. ته دا دواړه ماته څنګه یو کړې؟ ته دا دواړه ماته څنګه یو؟ عیسایان وایي خدایان 3، زما او ستا عقیده دا ده چې خدای یو دی. نو دا دواړه کېدای شي چې خدای یو وي او 3 وي. یهودیان وایي د الله تعالی عزیر علیه السلام زوی دی، زه وایم د الله تعالی اولاد نشته. دا دواړه یو کېږي. د هندوانو 3 کروړه بوتان دي خدایان نیولي، زه وایم د الله تعالی یو شریک هم نشته. دا دواړه یو کېږي. زه وایم محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، دی وایي محمد صلی الله علیه وسلم رسول نه دی. زه وایم عیسی علیه السلام د الله تعالی رسول دی، دی وایي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. دا څه ګڼې وړې؟ دا دواړه خبرې یو کېږي. څنګه دواړه خبرې ګوره او یو کېږي؟ تعالوا الى كلمة، دا مطلب نه دی چې زما او ستا په منځ کې ډېر مشترکات دي. تعالوا الى كلمة دا معنا ده چې دا زه چې کومه خبره کوم نو ته ووایې چې زه دا خبره کوم، نو بیا راشه بیا ویې منه. زه وایم خدای یو دی، ته وایې زه خدای منم، چې خدای منې راشه د منلو طریقه یې دا ده، په دې طریقه یې ومنه. دا نه چې په دا طریقه ټیک ده او دا هم ټیک ده. مولانا عبدالرحیم صاحب زموږ استاد و خدای پاک دې وبخښي، هغه په چترال کې و یو سړی و ځان ته ویې لکه وایي زه ملک شوم، وایي زه د کلي ملک یم، زه به فیصلې کوم. و خلکو ورته وایي صحیح ده که وفیصلې. نو یو سړی ورته راغی، بل سړی د لاس نه نیولی، ورته وایي چې ملک صاحب په دې سړي زما 1000 روپۍ قرض دي. بیا هغه سړی چې وایي چې فیصلې کولې، وایي که چې ټیک دي وایي، بیا هغه وایي چې صاحب 1 روپۍ هم راباندې نشته، وایي چې کوم ټیک وایي. بیا بل سړی ناست و، بیا هغه وایي چې یا ملک صاحب دا څنګه فیصلې کوې؟ هغه وایي زما 1000 روپۍ دي، ته ورته وایي ټیک ده. هغه وایي زما په ما باندې 1 روپۍ نشته، ته هغه ته وایي ټیک ده. نو یا به د ده دا ټیک او یا به د ده دا ټیک. نو دا ته څه وایې؟ هغه ورته وایي ستا دا ټیک ده، ته هم ټیک وایې. ورکه دا چلي. نو بیا دا خو د لیونو نظام دی. موږ د لیونو خبرې نه کوو، موږ د روغو خلکو خبرې کوو. موږ د هغه چا خبرې کوو چې هغه په 2 څلور پېژني، ورځ او شپه پېژني. موږ د لیونو خبرې کوو. خدای یو هم دی او 3 دی او 2 ټیک دي. دا کومه کیسه ده؟ تورات تحریف دی، انجیل کې خلکو تحریف کړی دی، انسانانو پکې خپلې خبرې وردننه کړي. قرآن کې یو ټکی را اوسه پورې چا دننه کړی شو. ځان دې په پسه چاړه لارې دي، اسمان ته دې وخېږي او بیا دې راټول. خو دا قرآن د قیامته پورې دا لفظ یو لفظ د الله په کتاب کې بدل نشته، څوک یې نشي بدلولی.
او ته ماته دواړه په یو ځل کې کېږم او قسم دا وي دواړه برابر دي ګډې وډې وي او زموږ ځینې مولیانې په پیسو اخیستې دي هغه هم ورته وایي وایي اوجي او که نه دا خو بینه د مذاهب خبره ده او دا ورته نه وایي چې چېرته د 500 ډالرو دپاره خدای دې پوه کړه او بلکې علما به یې که منې خو چې ګرې زموږ د قوم دا دی په پنجاب د جلا شهر کلي والا ته مولانا و بدین کې د پټیږي باندې یو څو کلي والا راجب نه کړي دا مولانا چا ته څه بدل چې مولانا غریب د څه نه خبر دی او که نه دی خبر بسم الله معنا ولا وځي که نه ورځو هغوی له اوس خلک پکار دي دنیا ته یې وښیي دا زموږ علمیه ده علمیه دا ده چې خلک بیا د بل چا او دې نه خبر نه لري د بل چا په لاس کې ډوبې نو وحدة الأديان دين سره د الله د دین نه بغیر بل دین به منم نه سره د دین نشته او ګډې وډې اصل بس شی دین خو یو دی دین خو د الله تعالی د دین او دینونه نشته بل دین ته کوم ځای راغلی دا خبره غلطه ده دین نه وباسه دا نو بیا یې ورته وایي چې تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله دا الله بغیر د بل چا عبادت ولا نشرك به شيئا الله تعالى سره هیڅ شی نه شریکو ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله او يوم اليوم الله بغیر د یو بل خدایان نه وایو یو بل خدایان عادی بن حاتم راغی نبی علیہ السلام ته وی د خدای پیغمبر هم کړي یو بل خدایان ویلي نبی علیہ السلام ته پوښتنه چې خاصه دا مطلب دی دا د خدای نوم وته وایي نو خاصه په موږ اړه کنه نو دې مين نو نیاګانو براته چې موږ یو کلمه به راته ویل وایا لا اله الا الله خدای ته یې شریک دی بل په نامه نشته شریک دی بل په نامه یعنی د خدای په نوم شریک نشته او نور خدای یا نه کړه بس موږ ته دا خو دي شریک دی بل په نامه یعنی شریک چاته وي چې ته د خدای وي او چې خدای وته نه کنه باقي په شریکان وي دا حضرت عادی په دې کې دا خبره وي مو هو د خدای نه دی ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې هغه به ته وی چې دا حرام دي او دا حلال دي دا ته کوښښ کړی دا الله تعالی طرف نه حرام او حلال دي کستاره طرف نه دي وی دا دا چې هغه به ته وی حرام دي موږ وی حرام دي او حرام او حلال تاسو له مقرره ول یا به خدای دا ته وی کنه خیر دې ته خدای نه وی ته ته خدای نه وی په اسلام کې دا شی ایمان چې بدل دا حق حاصل دی چې دا حرام او حرام چې دا حلال او حلال خدای دا ته وی کنه تولوا قديم أخباره فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والنوايا جواشة مسلمان فلما فرغ من قراءة الكتاب شكل دا ماشاء الكتاب وذي خد دستور وصغار شو ارتفعت الأصوات عنده جري شوي جري ماشاء الدباريان جناس كدا واسقفان وابادريان مادريان كاردين يلسي وطن السباوي كاردين يلسي نا كاردين يلسي وابادريان وكسرات دغطوا ليري بلوني خبر شروع بیا نه پوهېږي څه وایي وامر بنا فاخرجنا موږ ته وې تاسو د دربار نه بهر ته وځئ قال فقلت لاصحابي وایي چې راووتو نو ما دې ملګرو ته وویل چې لقد امر بن ابي كبشه د ابو کبشه د زوی او خبره خو ډېره غټه شوه د نبي علیه الصلاه والسلام ته ابن ابي كبشه وي نبي علیه السلام د صالحې حلیمې صالحې کې کرپیس کړ که نه نو دې حلیمې خاوند چې کوم که نه نو هغه ته به ابو کبشه وي ابو کبشه یعنې ګډ چونګي دی بس د نبی علیه السلام هغه نوم د ډېر ضد نه شي اخیستی وایي چې ملګرو ته مې وی چې هغه د ابو کبشه د زوی محمد هغه شام خو ډېر غټ دی یخافه ملک الاحمر د رومیانو د ګوراګانو بادشاه ته یېرېږي هغه مونږ وایي چې دا د کلیوالۍ مسله ده څه خبره ده هغه خو ډېره غټه خبره ده هغه نه خو د ګوراګانو بادشاه یېرېږي قال فما زلت موقرا دا غیر پس په پړه کې ورور وراله دا خبره وره دا څنګه ته لګا تا چې څنګه وامستا دا سړی رښتیا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی دا دنیا ته څنګه یېږي ورور بیا نماز کې الله تعالی اسلام دینه بعد دا ابو سفیان پر روایت باندې یو خبره ده او حواله در کومه د امام بیهقی رحمه الله کتاب دی دلائل النبوه د نبوت دلیلونه هغه کې د جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې دی او یو بل حدیث د بل چا په حواله باندې هغه وایي چې موږ بصرات ته تللو بصرات دا د یوه علاقه وایي هلته چې ورغلو د نبي علیه الصلاه والسلام د ظاهرېدو نه بعد وایي چې ورغلو هلته کې نو هلته څه کسانو موږ یې وپېژندو دا جبیر ابن مطعم وایي راته وایي چې یاره تاسو د عربو نه راغلي موږ وایي چې د عربو نه راغلي وایي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د علاقې نه وایي چې وایي راته وایي
ته راشه وایي یو ځای ته تلو یو کمرې ته یې ورننه خو ډېره مزېداره کمره وه ډېر مزېدار ځای دوه روایتونه جدا جدا دي خو دغه یو ځای کوو وایي چې کمرې ته یې ورننه کړو یو بکس یې راووت بکس ډېر مزېدار ښایسته صندوق دی هغې کې دننه په ریښمو کې او په سوله کې او په دې کې په داسې په یو طریقه باندې را جوړ کړی دا صندوق داسې ښایسته بیا صندوق یې چې کلاوه وه طالب یې د کلاوله طالب د سونې وه بیا په طریقه چې کتل یې نو یو ځای کې بیا داسې چې داسې اوچت کړو یو ښایسته غوندې فوټو به راښکاره شو فوټو د ریښمو نه جوړ فوټو ما ته مې وایي چې دا پېژنې دا څوک دی ما یې چې نه پېژنم وایي راته وایي چې دا آدم علیه السلام بیا بل فوټو راواخېسته ما ته وایي چې دا پېژنې ما یې چې نه پېژنم وایي چې دا نوح علیه السلام دی خبره راتله وایي په تادې کې وایي ما ته وایي چې دا نوح نه ده خو یو تصویر درته بل ښیم وایي ما یې چې وایه راته وایي چې راواخېسته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وایي ما ته وایي چې دا پېژنې وایي ما چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی چې موږ ایمان راوړی راته وایي چې په ایمان یې ووایه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی راته چې د خوند راغلی هغه دی وایي ما وایي چې راغلی خو دا راته ووایه دا تصویر نه ده کوم دی راپیدا وایي راته وایي چې دا خو آدم علیه السلام د زمانې نه دا تصویرونه دي او دا زموږ د حکمرانانو سره په بني اسرائیلو کې او د یعقوب علیه السلام سره او د ابراهیم علیه السلام سره او د هغه وروسته د خلکو سره پاتې شوي دا زموږ د ملافي ده په بصرا کې پراته دي د هغې نه بعد خو د دې تصویرونو پته نه لګوې ده بیا به یو کمرې ته وردننه کړم یو کمرې ته یې وردننه کړم هلته په دیوال باندې تصویرونه لګېدلي وایي ما ته وایي دا پېژنې وایي ما یې چې دا نه پېژنم وایي ښه ده دلته راځه بلې کمرې ته بلې کمرې ته بلې کمرې ته هره کمره کې به تصویر لګېدلی و وایي چې مې وکتل د نبي علیه السلام تصویر لګېدلی و وایي ما ته وایي چې دا پېژنې وایي ما یې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی وایي بل چې مې وکتل یو بل سړی دی او د نبي علیه السلام په دې خپې داسې لاس یې خولې دی داسې ګوري وایي ما ته وایي چې دا پېژنې ما یې دا ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه دی دا پېژنم وایي دا په ایمان راوړی دا ورسره دی وایي ما ته یې وایي چې په دې ځان پوهېږه چې نبي علیه السلام وفات شي که نه ستا دا ملګری چې وفات شي نو د هغه نه بعد به حکومت بیا د دې سړي ښه ده زموږ کتاب بیا به حکومت د دې سړي بیا ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه داسې د نبي علیه السلام پر خپل لاس یې خور دی وایي ما ورته ویل چې ظالمانو اوس هم نه منئ دا پیغمبر علیه السلام اوس هم تاسو د دې نه انکار کوئ دا هغه خلک دي چې دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مې د دې لپاره ورته کوله چې دنیا کې چې د نبي علیه السلام پیغام الله تعالی دنیا ته خور کړو نو د هغې لپاره د مخکې نه داسې اسباب را پیدا کړي او د دنیا باندې نبي علیه السلام باقاعده اتمام حجت وکړو داسې نه ده د دې خلکو ته چې سزا میلاو شوې ده په دنیا او په آخرت کې نو دا داسې نه ده میلاو شوې دې باندې باقاعده حجت تمام شوی دی چې په خپله په زړه پورې پوهېږي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کوي دا درسته ده وآخر دعوانا